का स्टूडेंट्स मोंग लास्ट टाइम چې کوم سم موږ ډسکس کړیو موږ لاس لیکچر کې دا د سیکنډ پارت ته موږ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की यो आइकन स्टडी कړو چې ته موږ क्वालिटी इंश्योरेंस وایو और تاسو کا یاد کې راځي نو موږ دا ویلو چې मैनेजमेंट چې تاسو نه څوک د پوښتنه کې چې یار ډیفاین اټ ان ون ورډ تاسو ورته وایي چې پولکا planning organizing leading controlling and assurance نو موږ دا کنټینټ چې تاسو وګورئ نو موږ به کې چې کوم نه क्वालिटी assurance ویلو نو نن به چې کوم د موږ ټوټل क्वालिटी इंश्योरेंस وایو او دا تھرد چې کوم دی کنه دا موږ سره یو ارګنایزیشنز دي چې کوم क्वालिटी ایشورنس چې کوم دی معیار کوي کنه क्वालिटी ایشورنس چې کوم دی کنه دا یو ادارې دی په انډستریز کې انډستری او فرمز کې دا مطلب دی چې یو انډستری وی هغه کې ډیر زیات فرم یو شانتي فرم لکه فار ایگزامپل تاسو دا څه کار وګورئ لکه فار ایگزامپل دا وایانو انډستری دا نو هغه کې چې کوم دی کنه جی اس کے هم دا ایبټ هم دا ایم ار هم دا کنه ای کی هم دا نو دا فرمز چې رایزیشن نو دی کلیکټیولی انډستری شو کوي انډستری وته مونږ وایو بیا نو دا سي بیا اداري وی چې هغه کوالټي انشور کوي د انډستری بیس باندې نو دا تھرد نمبر باندې چې کوم دی کنه جی ایم پی جی ایچ پی جی ایل پی اور گیپ کنه جی ای پی دا تاسو ماینر اسایمنټس دي تاسو په دې فل فارم لکه مطلب د دې فل فارم څه دی یو خبره دیم نمبر د دې فنکشنز څه دي دی په انډستری کې خپل رول څنګه ادا کوي لکه د کوالټي مینټیننس یا کوالټي انشور کوي څنګه خپل کسٹمر یا سرویسز ته د چې کله پروډکټس باندې کم پالیسیز دي چې هغه د مخه ته فرمز ته یک دي یا انډستری ته مخه ته یک دي اور دا چې کوم دی کنه دا کسٹمر ته کوالټي شی پرووایډ کوي کنه دا تاسو مینر اسایمنټ تاسو بدی کې درې شې چې کولای کړئ د فل فارم سره دا اداره کله جوړ شوی دا اور د دې فنکشنز څه دي تاسو دا اسایمنټ ځان سره تاسو نوٹ ډاون کوئ هم ځان سره نوٹ ډاون کې دا تھرد نمبر چې کوم بولټ دی موږ سره یا کنټینټ چې کوم دی د کې تاسو درې شې نه کوئ د جی ایم پی جی ایچ پی فل فارم څه دي دویم نمبر دا اداره کله جوړ شوی و د دې ویژن اور میشن څه دي دریم نمبر د دې فنکشن څه دي دا درې شې نه بچ کوم دی کنه تاسو assignment کې راځي او د sanitary and hygiene practices چې کوم دا زموږ لاست لیکچر دی او موږ کمینګ ویک کې وایو ناو اوس موږ خپل نن چې کوم لیکچر دی هغه شروع کوو هغه د ټوټل کوالټي مینجمنت ټوټل کوالټي مینجمنت حواله سره تاسو ته دا ویم دا یو سیپریټ ډومین دی سیپریټ یو سبجیکټ خود لیکيږي لکه مطلب څنګه چې موږ دا اسکیز می سر او جی سر جی تاسو یو هیستوري خو لا چې دغه به هیستوري پیدا کو او فنکشن به دی پیدا کو فن هیستوري نه اسایمنټ کې آسان خبره ده ګوره ایبریویشن یې څه دی د دې فل فارم څخه جوړیږي یو دویم نمبر د دې کپنه ویژن اور میشن څه دی اور دا کله جوړه شوی دا کنه لکه ډیټیل مزه هیستوري کې ډیټیل مزه نه چې دا هیستوري کې دا کله جوړه شوی دا بس او دریم نمبر چې کوم دی کنه د دې فنکشنز څه دي د دې کارونه څه دي اور څه دي بس دا درې شي بالکل صحیح دا درې شي چې تاسو ته پته ولګي نو تاسو ته بس نالج گین شو غیر هیستوري د ضرورت نشته چې دا او دا هغه نه دا کله جوړه شوی دا د دې ویژن اور میشن څه دي او دریم نمبر چې کوم کې پوینټ دی هغه دا دی چې د دې فنکشن څه دي اوه صحیح شو وخت شو د مننه سر جی ٹھیک شو جی نو موږ کوالټي مینجمنت حواله سره دا خبره کوله دا یو سیپریټ سبجیکټ دی څنګه چې موږ سره فندامنټل اف مینجمنت یو سبجیکټ په تور باندې موږ ویلي دا سه موږ سره کوالټي ټوټل کوالټي مینجمنت چې کوم دی دا یو سیپریټ سبجیکټ دی سیپریټ ډومین دی خلک به کې پی ایچ ډی هم کوي او دا موږ ایز ا سیپریټ سبجیکټ هم وایو خو د فندامنټل اف مینجمنت کې د دې موجودګي په دې باندې سړی چې کله موږ د ایشورنس خبره کوو کنه نو ایشورنس چې کوم نه دا کوالټي ایشورنس خبره موږ کوو نو دا د انډر امبریلا اف ټوټل کوالټي مینجمنت راځي دا ټاپک ډیسکس کول دی حواله سره ضروری دی چې په یو ارګنایزیشن کې ټوټل کوالټي مینجمنت ډپارټمنټ نوي نو چې کوم موږ د پلانینګ کوو ارګنایزینګ کوو لیډینګ کوو کنټرولینګ کوو ایشورنس کوو کنه هغه اټس مینینګ نشته هغه بکله هم کوالټي سرویسز یا کوالټي ګډ ورنکړي
نو مونږ دا ټاپک دی حواله سره سټډي کوو په د فندامنټل اف مینجمنت کې چې تاسو ته اوورویو ملاوي شي چې دا اصل کې دی سو او دا په ارګنایزیشن کې کار څنګه کوي ٹھیک دی جی ګوره چې کله مونږ د کوالټي ټوټل کوالټي مینجمنت خبرې کوو نو دې کې مونږ سره درې شیزونه راشي ټوټل کوالټي مینجمنت نو ټوټل لفظي مطلب څه دی میډ اپ اف د هول ایز ا هول چې کله مونږ خبره کوو د سشي هم د اکټیویټیز هم کې دي چې مونږ سره سیټ اف اکټیویټیز هم کې دي شي سیټ اف پروډکشن ډپارټمنټ انډیویډوال بیس باندې هم مونږ ویلې شو ټوټل د پروډکشن ډپارټمنټ مونږ خبره کوو یا ټوټل چې کوم دی کنه مونږ د فاینانس ډپارټمنټ خبره کوو ټوټل لفظي مطلب دا دی چې ایز ا هول لکه دې نه علاوه تاسو بل اگزامپل واخلئ نه کرکټ کې چې کله مونږ ګورو کنه چې یاره راشد خان دومره او کو شهزاد دومره او کو لور چې کوم پلیئرز دی هغه دومره سکور وکړو نه هغه ټوټل چې مونږ راځي کو نیو ټارګټ جوړ شي نو ټوټل لفظي مطلب دا دی چې سم اف سمثینګ ها دې نه علاوه مونږ سره کوالټي خو مونږ لاست ټایم هم ډیسکس کړی و مونږ همیشه د ایکسلنس خبره کوو مونږ یو بنچمارک کیږو هغه چې موږ اچیف کوو هغه بیونډ د بنچمارک چې کله موږ سې اچیف کوو نو موږ کوالټي کې راولو که ان ټرمز هغه موږ ګډ خلکو لا ورکو یا موږ سرویسز ورکو کنه هغه ډیګري اف ایکسلنس ا پروډکټ اور سرویسز پرووایډر نغی ته موږ کوالټي وایو لکه ایکسپیکټیشن نه بیونډ خشه ورکول لکه اکثر چې موږ روټه ته چې چلته ریسټورانټ ته لاړ شو نو موږ دا وایو چې یار ما خو دومره سوچ نه چې دا به دومره ښه روټه راکړي مطلب از موږ ایکسپیکټیشن نه زیات خشه ملاویدل ایدا مونږ کوالټي وایو اور مینجمنت هوتا تاسو ته پته ای دا چې مینجمنت کې مونږ د سیټ اف اکټیویټیز کې کوارډینیشن راولو لینکیج راولو او هینډلینګ کو ون وے نه دا نغی ته مونږ مینجمنت وایو نا درې وړه تاسو آیسولیټ بیسس باندې مونږ دا ډیسکس کو اور مونږ دا چې تاسو یو ځای راواخلې نغی ته مونږ وایو ټوټل کوالټي مینجمنت د دې مونږ سره چې کوم ډیفینیشنز جوړیږي هغه به تاسو ته دلته کې ملوي شي a philosophy that involves everyone in an organization and a continual efforts to improve quality and achieve customer satisfaction umma khabara taastu ma okra kana acha koum isolate basis bane discuss kara da us taso as a whole ogore as a conjoint ogore kana collective ogore da yo philosophy da ya yo ideology da ya yo اردو کې ورته مونږ وایو کنه لکه مطلب اتفاق نه هغه یو ځای چټولي نو یو فلسفي بس بل د کې ورډ واخلو یو فلسفي دا یو فلسفه ده چې کوم کې ټول د ارګنایزیشن چې کوم ډپارټمنټس دي کنه ګوره نورمالي موږ سره کم کمی فاینانس ډپارټمنټ خامخاوي ایچ آر خامخاوي مارکیټینګ ډپارټمنټ خامخاوي پروډکشن ډپارټمنټ خامخاوي کنه دین علاوه چې کوم ادر ډپارټمنټس دي ټوټل کوالټي مینجمنت ډپارټمنټ سره خامخاوي هغه ټول چې راوځي شي کنه او کوشش دا وی یا ټول چې راوځي شي او کوشش دا وکړي چې موږ خو کوالټي چې کوم نه هغه خپل امپروو په د پروډکټ یا سرویسز والا اور کسٹمر ته ورسو اور کسٹمر سیټیسفاید نو دا کلیکټیو ایفورټس د یو شي کول د لپاره موږ څه وایو دي ته موږ وایو چې یار دا موږ سره ټوټل کوالټي مینجمنت والا ایفورټس دي چې کیږي نو تاسو که خیال کړئ کله کوم سره اټوموبایل انډستری واخلې کنه نو ما تاسو سره خو یو ډاکومنټری نه شیر کړی دا تاسو سره ډاکومنټری هم شیر کوم هغه ډېر هیوی دی یار هغه لکه ډېر زیات لینث تاسو په یوټیوب باندې کته شي ټاټا نینو چې کوم انډیا والا یو کار دی هغه جوړ کړی دی هغه خلکو د لپاره چې کوم موټر سایکل چیرې نه ته موټر سایکل په قیمت کې به وي ټاټا نینو کار مونږ ورکو هغه وګورئ کنه تاسو ته په ډېر زیات ډپارټمنټس ملاو شي انجینیرینګ ډپارټمنټ پکې بیل ډیزاین ډپارټمنټ پکې بیل نو تاسو ته پکې الته کې وا چې کله هغه کله یو ډیسیژن اخلي یو پلان کوي کنه هغه اصل یو سی خپل آیډیا یو سی ټوټل کوالټي مینجمنت ډپارټمنټ ته چې الته نو ته امپروو ملاو شي نو هغه بیا کار شو او چې کله فائنل پروډکټ جوړ کی ټاټا نینو کار جوړ کی نو کوالټي مینجمنت چې کوم ټوټل کوالټي مینجمنت ډپارټمنټ چې کوم دی هغه لاړ شي هغه چې کوم دی کنه د گاډي بیا په وبو کې چې کوي لکه مختلف ټیسټ تن اخري کنه هغه ټوټل کوالټي مینجمنت کار دی بیفور چې دی هند اوور کوي کسٹمر دا
نو ټوټل کوالټي ډپارټمنټ چې کوم نه هغه لایبل دی چې وګوري چې د کم شیزونه مونږ پلان کړی دي یا کم شیزونه چې مونږ غواړو آیا دا مونږ کسٹمر ته چې کوم نه کنه کوالټي ورکړه او کنه. نو ایز ا هول کتا سو ګاډه وګورئ نو هغه کې ډیزاین والم کار کړی دی کې به انجینیرینګ هم کار کړی دی کې ایچ آر هم کار کړی دی فاینانس والا هم کار کړی دی مارکیټینګ ډپارټمنټ هم کار کړی دی کنه. نو هغه کولیکټیولی چې کوم مونږ وایو کنه نو هغه کولیکټیو ایفورټس خبره چې کوو هغه په دې ډیفینیشن کې نو هغه ټول کیپچر کی ځان سره هغه ټول ځان سره راولي په یو پیج باندې راشي. څه شي لپاره؟ صرف یو مقصد لپاره چې خپل کوالټي امپروو کی اور کسٹمر سیټسفیکشن زیات کی. ها دین علاوه د دې یو بل موټیو دا تاسو د څوک ته پوښتنه کی چې د ټوټل کوالټي منیجمنت موټیو څه ده؟ دا دی ډو د رائټ ثینګ or at the right time or every time. Die motive the both sir. Do the right thing or do the right things right the first time every time. نو مطلب دې دومره پریکاشنز اخستې دي چې کله هم یو سټیپ اخلي نو هغه د دې سولید وي او پرفیکټ وي اکورسی پکې هاي وي. نو ټوټل کوالټي منیجمنت دا کار موټیو تاسو نو څوک ته پوښتنه کی تاسو ته وایي چې مقصد یې سره د دې ادارې چې موږ دا په یو ارګنایزیشن کې جوړوم تاسو ورته دا وایي چې یاره do the right thing at the right time or every time. دا د دې چې کوم څه مقصد دی سره. ها دین علاوه ټوټل کوالټي منیجمنت چې کوم موږ سره د authors دی هغه هم ډیفاین کړی دی خپل یو سکول اف ثاټس په شیر کړی دي کنه. نو موږ سره ته چې کوم اثر دی هغه لیکلي دي هغه نوم چې کوم دی کنه W.Edwards Deming دا اثر دی هم ډیفاین کړی دا کنه. نو دی وایي چې ټوټل کوالټي منیجمنت از ان اپروچ that seeks to improve quality and performance which will meet or proceed customer satisfaction. ټول یو ما یو سر وګونه دي خو بس چا ولا یو شانتي الفاظ ور کړی دی سو څنګه دا فلسفه کوي خو بس اینڈ ریزلټ هم دا غلط ټولو چې کسٹمر سیټسفیکشن باندې پوره کېدلی او کسٹمر خوشاله وي. ها دین علاوه ټوټل کوالټي منیجمنت کې کم داسې شیزونه دي چې هغه انوالو دي اکټیویټیز وته مونږ ویلې شو یا هغه الیمنټس مونږ وایو چې کم پکې مونږ سره انوالو دي او باندې پکې چې کم نه ټاپ منیجمنت کمټمنټ ان انوالومنت دی بالکل دا غزه ده چې ټاپ تاسو یو شی جوړ کړئ چې ټاپ منیجمنت چې کم نه هغه ډیزاین نه خو هغه کې چې کم تاسو اټریبیوټس اچولې دي یو پروډکټ کې چې هغه نه خو تاسو په کې دین علاوه یو پروډکټ یا سرویسز راغلو هغه چې کوم نه شیپینګ کې مسله ده هغه امپروول چې تاسو ترازی کنه هغه ګو ساين چې تاسو ته ملایوي کنه نو هغه چې کوم د ټاپ منیجمنت پکې انوالو دي سترونګ کمټمنټ هم پکې پکار دی کدل ته کې د ټاپ منیجمنت سترونګ کمټمنټ نه کنه نو بیا به غیر پروډکټ د دې کمپنی اوزي او د دې برانډ ایمیجینګ په چې کوم نه کنه مسله کې راځي او دې تبا بیا مصیبت جوړيږي. Yeah, customer involvement and designing products for quality. چې هر کله کسٹمر د لپاره څه جوړیږي کنه نو کسٹمر انوالومنت پکې ضروري دی. مطلب ان سنس دا چې کله تاسو یو پروډکټ جوړاوئ تاسو به ریسرچ کوئ ایفورټس وکوي کسٹمر پسې بځه کسٹمر نه پته پوښ کې تعالی موږ داسې کم شی جوړ کو چې ته واخلې ته نه خوشحال شې کنه او ته مطلب کم شي زونه لکه چې فار ایگزامپل دا ټاټا نینو چې کله هوم ورک او کنه نو دوی مارکیټ کې وکړه چې موږ ته کم شي ضرورت ته چې موږ کسٹمر لیول کو چې واخلو همیشه هغه شی خرڅي کی چې کم مارکیټ کې ضرورت چې مارکیټ کې ضرورت نه نه څوک به اخري ناغي موټر سایکل والا وکړه چې بچي وسره ناشتي فیملی وسره ناشتي دا څومره ریسکی لایف لري چې ټریولینګ کوي وغیرہ وغیرہ نو دی هغه نیډ جنریټ کوي کسٹمر ایو ته ویل چې یار موږ به تاسو له داسې کاړې درکو په سر ټایم کې چې هغه به خرچه داغه قیمت هغه به د موټر سایکل قیمت په شان دی ناغي د پر هغه ډیر چې کوم دی کنه یو سیمبولیک پیس وکنه نو کسٹمر ډیر زیات کنه سټیسفایډ ټاټا چې کوم اټوموبایل انډستری ده کنه ټاټا ډیر غټ نوم دی په انډیا کې نو رتن ټاټا چې کوم دی کنه مارکیټ غنی راواخلی اور کسٹمر لور کې او کسٹمر یې خلی او مزه کوي
دین علاوه ډیزاینینګ اینڈ کنټرولینګ پروډکشن پروسس دا هم بالکل اهمیت ده. تاسو پلیز تاسو ته ریکویسټ کوم چې تاسو د ټاټا نینو ډاکومنټري خامخا وګورئ. تاسو ته بالکل دا کوم ایلیمنټس تاسو ته او خو دا ټول به تاسو ته کلیر شي. مطلب ډیزاین ډپارټمنټ شو دا هم پکې د امپورټنس تا کنټرولینګ ان سنس دا څه دی کنه چې کله ډایرکټ میرز دی ته پکار وي. مطلب دی چې پاتوي ډیزاین شوی دا اکټیویټي ډیزاین شوی دی او پلس ماینس چې پکې کیږي کنه ټوټل کوالټي الته کې ناس پی ټوټل کوالټي منیجمنت الته خپل پریزنس شو کوي چې دا کم پروډکټ مونږ جوړول غواړو چې دا خراب نشي دا مارکیټ ته خراب پلان نشي یا مطلب ون وی ان د چې کوم نه کریکټیو میئر چې کوم نه کنه هغه ټوټل کوالټي منیجمنت ولا کوي. بیا سپلایر سره پارټنرشپ هم ټوټل کوالټي منیجمنت پکار دی. کوم زینب موږ ته خدمات ملاوي لکه فار ایگزامپل تاسو یو سافټ ډرینګ جوړوي تاسو ته پکې چینی پکار ده نو تاسو په کوالټي چینی استعمالوي نه هغه ټوټل کوالټي منیجمنت کار دی چې تاسو ته کوالټي را میټیریل درکړي. دا سه د ټاټونانو एग्जांपल واخلې او تاسو ته کلیر شي چې کله هغه ته یو وړوکه غونټه کې انجن پکارو چې موږ ته بسوک داسې وړوکه غونټه کې انجن تیار کی نو ټوټل کوالټي منیجمنت چې کوم دی هغه ریسپونسیبل و چې داسې انجن ورته راوړی یا داسې انجن ورته جوړ کړی وي 2 سټاک ته او 3 سټاک ته کنه پسټلز پکې 2 یا 3 نو هغه د ټوټل کوالټي منیجمنت کار دی چې هغه سپلایر داسې را پیدا کی چې هغه د کوالټي شی هم ورکی او ارزان شی هم ورکی. دین علاوه چې کوم کسٹمر سروسز ډپارټمنټ دی هغه سره به هم دی انټریکشن کوي. ډیسټریبیوشن چې کله کسٹمر آرډر پلیس کی او هغه ته رسي نو هغه کوم د کوالټي منیجمنت کار دی ګوره چې یو کسٹمر ته شی ورکړي کنه ډیلیور کوي او هغه د نه سټیسفاید نه وي او دغه فیډبیک ته لپاره پازیټیو نه وي دا هم میټر کوي. دا یو ارګنایزیشن انټریکشن کسٹمر سره لاست پوینټ باندې چې کله ایکسچینج کیږي یو پروډکټ اگینست منی چې الته کې هم تا کسٹمرز له سرویسز کور نکړه سټیسفاید نه لاله نو بیا هم دا ستاته وایي کنه نو هر ادارې کې هر یو شي کې چې ټوټل کوالټي منیجمنت په خیال ساتل کېږي. ایکسپنسیو دی خو فائدې ډېرې زیاتې دي. موږ د دې موټیو لست پڑھاو کړو چې دی به همیشه رائټ ثینګز کوي پر رائټ ټایم باندې او ایوریویر به کوي او ایوری ټایم به کوي. نو د دې چې کوم یو امبریلا دا هغه پهلاو دا د ټیم مخامخه لږ قیمت بلري ایکسپنسیو بلري چې تاسو ګلان سره کوالټي امپلوي ساتي نو دې کې بدای وی چې تاسو چې بیا کوم شیزونه مارکیټ ته وباسئ نو هغه به داسې وي چې یاره په ون ګو کې به سیل کېږي نو یو برانډ پوزیشنینګ کې ورته ارګنایزیشن ډېر زیات مین کړی دی. بیا building teams of empowered employees دا هم بالکل صحیح دی. به اچ ار سره هم کار کوي چې کوم کسانو ته ټریننګ ضرورت دی هغه له ټریننګ ورکړي چې کوم امپلوي ته دغه تلګي چې یاره د دې سکیلینګ خري د دې اکټیویټیز خري د دې پرفورمنس غره نو دوی به د غي په پروموشنز کې هم خپل رول ادا کوي لکه چې یاره د کسته چې کوم دی ورکړي د ډیوټي اورز هم زیات شو د پرفورمنس هم خري د انپوټ هم زیات دی نو هغه له هڅه سره د امپاورمنت چې کله په امپلویز کې راځي هغه به هم د دې مدد سره کوي. دین علاوه د بنچ مارکینګ چې شو هغه سټانډرډ کې غوښتل شو او کنټینیوس امپروومنت لپاره چې کوم کسانو ته پکار ده چې ټریننګ ورکړل شي کوم ډپارټمنټس کې پکار ده چې امپلایز لپاره نیو ټیکنالوژي راشي کنه هغه ټول شیزونه به چې کوم نه ټوټل کوالټي منیجمنت چې کوم ډپارټمنټ دی یا ګروپ اف پیپل ان ارګنایزیشن چې کوم دي هغه بددي لایبل وي او هغه بددي ریسپانسیبل وي او هغه بدوي دا چې دا کوم 7 پوینټس مونږ ویل دا د دې چې کوم نه کنه فنکشنز دي د دې ایلیمنټس دي چې د دې پریزنس ګوره یا دا ارګنایزیشن کې نو پکار دی چې دا کارونه صحیح دی جی. او دا تاسو اسایمنټ دی تاسو ته چې ما एग्जांपल درکړم دا غوښتو دا خو لکه لورم پکې راغله نو تاسو دا وګورئ ښه دا تاسو یو اسایمنټ دی تاسو به دې کې درې شیزونه ګورئ چې دا جی ام پی څه ته وایي د علاوه نومي څه دی د کله جوړ شوی دی او د ویژن میشن څه دی او فنکشن څه دی دا به تاسو وګورئ ٹھیک دی جی دا فود انډستری ولا دا एग्जांपल دی موږ سره نو تاسو به دا پلیز خامخا وګورئ دا چې تاسو څنګه سبا چا سره ډسکشن راځي تاسو سبا چا سره ناشته نو ګډ فور د جنرال نالج هم اهمیت لري او زده کړم چې تاسو وشي ټاغه ډیر زیات اهمیت لري. ها دین علاوه سر جی دا سیکنډ اسایمنټ دا سوري دا سیکنډ اسایمنټ دا
نه دا عمر اسایمنت ته خدا به ایډیشنل کا اپنای دي کنه دا فود انډستری کې کار کوي ښه ښه صحیح ده چې دا عمر اسایمنت ته خو دا چې کوم نه کنه مخ کې راړو دا سلاید ما تاسو لپاره پروسته وکړه دا پتا سو وګورئ ښه انټرنیشنل سټانډرډ ارګنایزیشن آی اس او خو پتا سو پروډکټس باندې صحیح ده جی ښه دا موږ سره چې کوم نه کنه ډیمینګ ویل چې کوم نه کنه د یو کنټینیوس امپروومنت لپاره یو ماډل پیش کړو کنه ناغه ته موږ وایو اکټ پلان ډو اینڈ چیک وایي شوي لکه هغه یو ماډل ورکړو چې تاسو به کنټینیوس امپروومنت څنګه راولئ هر اکټیویټي نه مخکې به چې کوم نه تاسو خپل کار څنګه خساته کنه څنګه به کار تاسو امپروو کوئ स्टूडेंट्स दलते के टाइम में सर उठती कि इतना मीटिंग एंड कोम न तो तास बिल्डिंग दर लेकम प्लीज तास अब जॉइन के ठीक द जी मेंस की वदा डिस्कशन खराब शी नो बेबा प्लस माइनस शी हस सही है सर जी बिल्कुल